إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قد سمع الله فتحقيق سره واورد الله پاک قول التي خبر ده شجغه تجادلك چې لتا سره جګړه کوي پیغمبره فی زوجها د خپل میړه په باره کې وتشتکی او دا شکایت کوي الى الله والله پاک ته والله والله پاک يسمع اوريه تحاوركما سيدا پس خپلې پچ خبرې ان الله بشک الله پاک سميع اوریدل ولادي بصير لیدل ولادي الذين هغه خلق يظاهرون چې دوی اظهار کوي منکم لتی زخه من نسائهم لخپل شذ زخه ما هن ندي دغه شجه امهاتهم د دوی منده ان امهاتهم ندي د دوی منده الا اللائي مگر هغه شجه ولدنهم چې دوی زیږولې دي وانهم وبشک دوی ليقولون البتا دوی وی منکرم بده من القول لخبر زخه وزورا او دروغ وان الله وبشك الله پاک لعفو البتا معفو الولادي غفور بخشل الولادي والذين خلق يظاهرون شدوي زهار کوي من نسائهم د دوی لشد زخه ثم ورسته يعودون دوی راګرځي لما دغه طرف ته قالوا چې دوی ویله فتحرير رقبه پس نو بیا ځالېدل دي د یو غاړغه من قبل ان يتماسا مخکې ترغه چې دی لاس ولوري ذلكم دغه توعظون به وتيت نصيحت کول کیږي والله بما تعملون خبير ابشک الله رب العزت په څه چاته کوي په باندې خبردار دی فمن لم يجد پس کوم چا چې نه کوي پیدا فصيام شهرين پس بیان دوه میاشتې دي روزه ده متتابعين پر لپسې من قبل ان يتماسا مخکې ترغه چې دی لاس ولوري فمن لم يستطيع پس کوم چا طاقت نه درلودلی فاطعام او پس نه بیا ډوډۍ ورکول دي 60 مسکینا وشبتو مسکینانو ته ذلك دغه لتؤمنوا د دې لپاره چې ایمان راوړي بالله پر الله پاک باندې ورسوله او د الله پر رسول باندې وتلك حدود الله او د الله حدود دي وللكافرين او د کافرانو لپاره عذاب الیم دردناک عذاب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر روایت ته فرمایي چې د خدای پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بشک الله رب العزت پورته کوي ډیر انسانان د قرآن په ذریعه باندې او کښته کوي. صحیح سواله. نو دا قرآن دا د عزتو کتاب دی او دا قرآن چې کوم څوک نه ومني نو هغه ذلیله کوي. هم دا قرآن په دغه دنیا کې الله رب العزت ډیر پورته کوي. دغه سبق کې تفصیلات به سبا ان شاء الله الرحمن راشي چې یو صحابیه د حضرت خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها څوک حضرت خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها تفسیری واقع به سبا بیان شي. نو یو صحابي ولا خپل سړي ودیته طلاق ولر ورکړي. هغه د عرب د وخت طلاق زهار وکړي. زهار دات ویل کېږي سړی راولېټ سي خپل کور والا خپل خزته واغې ته نسبت وکړي یا تشبیه ولر ورکړي له خپل محرمات ابدیه وسره. یعنې هغه شی چې پر د باندې حرام دي لکه مور لکه خور لکه لور. نو دی ورته ته فرما دی لکه زما مور یا دی ورته زما لور یا دی فرما باندې لکه زما خور یا دا د ستا ملا فرما دی لکه زما د مور ملا یا ستا غړی فرما دی لکه زما د مور غړی. نو دا ته راشي به وویله نو په عربو کې یعنې په دولت اسلام نه مخکې دور کې دا تر ګردو هغه بدترینه طلاق دغه سړي به ښځې ته ورکړی. صحیح شوله. نو واقعه بیا راشي دا ښه چې راولیاړ صحابي خپله ښځې ته دا وویله نو وروسته چې بیا ماحول سره ټنډه شولې نو دا راله رسول الله صلی الله علیه وسلم لره او پیغمبر اسلام سره د پټ پټ سوکه سوکه ګټې کول چې ما مېړه خدای وکړه دا یې وکړه. صحیح شوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زما په خیال د طلاق یې دغه بعد وخت ولته اوس د خدای طرف بل حکم راغلی نه دی. نو دا راولیاړه شوله واخته ولی الله و تا ته شکایت کوم ستا پیغمبر خو ما دې زه جواب کړم. نو الله رب العزت دغه آیتونه د دې په باره کې نازل کړه. نو ما درته ویل دا قرآن دا ډېر قومونه عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر خلک یې پورته کړل ډیر یې کښته کړل. دغه خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها ده. بیا په وروسته زمانه کې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت شوی چې هغه خلیفه دی. نو یو ورځ ډېر روان د صحابه کرامو سره ولی یو بوډۍ راووتله خفر
لرګي باندې را روانه ده قرار ولې امیر المؤمنین ودرجه دی چې ودرېدلی قرار سر ورته وځړولې حالانکه عمر دی رضی الله تعالی عنه صحیح بیا خلیفه دی د مسلمانانو نو دې دا خبرې ورته کولې خو ستا په یاد تا ته به خلکو ول عمیر په عربي ژبه کې معنا عمرګی پښتو کې عمرګی ستا په یاد تا ته به ویل ته خو هغه ولې ستا پسونه کتله ته خو هغه ولې ستا وشان کتله ستا دغه حیثیت او دا ورته نن ته د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین سم ګرځه سم کارونه کوه او دا کوه دا خبرې ورته کول عمر رضی الله عنه سر ورته ځړول یو ګایم نه ورته کول هېڅ هم نه سو ورته ویله قرار دا چپ سوله دا ځین روانه سوله نو وروسته عمر رضی الله عنه روان سولې صحابه ټول یا امیر المؤمنین یوه ښځه بیا سپین سترګې هغه تا د هغې خبره دومره په توجه باندې واورېدله ټول ته معلومه ده دا څوک دا څوک دا هغه خوله ده خوله بنت ثعلبه چې پر واسمانو لوړ الله رب العزت فرمایي قد سمع الله قول التي په تحقیق سره واورېدله الله پاکه خبره دغه ښځه تجادلک فی زوجها چې هغه تا سره جګړه کوي پیغمبره د خپل میړه په باره کې نو چې الله رب العزت د دې خبره پر واسمانو پر عرش عظیم باندې الله یاوري د ټول کائنات خالق او مالک نو عمر څوک دی زما د خدای په ذات قسم کې تر سبا ساره پورې دا راته ګایده زه به له ځایه نه وشړېدم صحیح سره ما د ټول دا قرآن دا عزتونه دی په دې دنیا کې هم عزت په قبر کې هم عزت د آخرت په ورځ باندې هم عزت په دې دنیا کې دا سړی دا ته راځي د صاحب قرآن ښه چې ډېر نور عزتونه په قرآن په حدیث کې په دې کې روایاتو کې چې د قرآن والا د قرآن سره د کوم چا تعلق وي دغه څونه قدر عزت دی او په قبر کې د قرآن حافظ چې کوم چا قرآن په سینه کې ته د قبر خیر د بدن نه خوري د دوه کسان د بدن غوښت چې کوم دی هغه خاورې نه خوري یو د حرمت په وجه باندې یو د نفرت په وجه باندې د حرمت په وجه باندې د حافظ قرآن او د بدو په وجه باندې د سودګر چې کوم څوک سود خوري نو دغه بیا د نفرت له وجه نه خوري صحیح سوله د په قبر کې دا تر اعزاز دی او دغه قرآن چې روایاتو کې راځي چې کوم وخت انسان مړ شي ولاړ شي اوږد روایت په قبر کې شي نو قرار یو سړی راشي ورته ودرېږي هلته چې ودرېږي فرشتې پوښتنې کوي نو دلته ورته ولاړې فرشتې ورته ولاړ شه دوی یا خپل سوال وکړي بیا ځئ هغه سوال جواب وکړي من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایه چې کوم دا سوال جواب ختم شي نو دا سړی ور مخته شي وایي زه ستا هغه قرآن یم چې په دنیا کې به تا په زور وسوکه ویلمه اوس به ته زما سلوک ووینې پر اسمانو وخېږي جنتي د اسمانونو جنتي خوشبویان وراوړي او دا ورته چې زه ستا انیس یم زه ستا ملګری یم تر ورځې تر قیامته پورې صحیح سوله او په قیامت کې بیا دا قرآن بیا د انسان دا تر ملګری دی چې دا یو آیت د هم په ناظره باندې ویلی نو دا قرآن به لا خوا روان او دغه ویلو والا په خپله غوڅې کې دی او ورځي به له ربه سره به د ده په باره کې جګړې کوي د سپارښتنه به کوي انبیا هم سپارښتنه کوي علما هم کوي شهدا هم کوي نیکان هم کوي لیکن تر ټولو غټ سپارښتنه خدای قرآن دی صحیح سوله نو قرآن دا عزتونه دی ډېر انسانانو ډېر عزتونه په پیدا کړه چې د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه واقعه روانه ده په عبس وتولى کې یو نابینا صحابي دی په سترګو باندې نه ویني روان دي راننوتلي پیغمبر علیه السلام سره لوی کافران ناست د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شوق دی چې زه خبر ورته وکړم دوی ایمان راوړي د عقیدې مجلس روان دی دی لا خور روان دي په دیواله سره نیولې دی یا رسول الله علمني مما علمك الله یا د خدای پیغمبر د الله چې تا ته کوم علم در ښولی دغه ما ته راوښوه یو مسله به یې پوښتله صحیح سوله پیغمبر سامان ډېره درنه سوله تنده یې تریو کړی او مخ یې ځینې واړولی چې ته خو ودره ته خو هر وخت حاضر باش خو دلې یې خو بیا پوښتنه وبې کې د ښه پیغمبر سامان د ده راتګ ناګواره سولی نو الله رب العزت دونه عزت ورکړي د قرآن په ذریعه باندې چې قرآن را نازل کړي آیتونه 14 آیته نازل کړي عبس وتولى ان جاءه الاعمى عبس تنده یې تریو کړی پیغمبر اسلام څخه شکایت الله یې ځینې کوي صحیح سوله محبوبانه شکایت ده قرآن تعلیم راځي فرمایي محبوبانه شکایت دی وسی ورته ویله عبس تنده یې تریو کړی سړی اکبر ډېر محبوب یې سره ګران وي چې کوم وخت ګیله یو شی راشي نو دی مخ دې خاطر مړه پلان کوي چې مې ورکړي دی ورکړه دا وکړه وروسته بیا ته شته حواله ته راوکړه صحیح سنت دلته الله رب العزت فرمایي دی نو چې عبس تا تنده یې تریو کړي بلکې الله فرمایي عبس تنده یې تریو کړی وتولى او مخ یې واړولی ان جاءه الاعمى پر دې باندې دله وړوند ورالی وړوند فرق یې ورالی صحیح سوله وما يدريك لعله يزكى او تا ته څه معلومه ده شاید به ځان پاک کړی دی چې د دین مسله پشتې دا شنو ځان پاکوي او يذكر فتنفعه الذکرى یا به نصیحت خاصه د لپاره پیدا کړي اما من استغنى هغه چې دغه استغنا کوي دا ځان ډېر غټ غټ کوي قرآن مقابله کوي د دین مقابله کوي د خدای مقابله کوي فانت له تصدى پس ته په دغه باندې پیسې صحیح سنت الله دغه عزتونه ورکړه چې کوم وخت بیا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه نوتلي نور صحابه خو بنو عزتونه کوله چې کوله پیغمبر علیه السلام به ویلې د ستې په ټول خور کوله په وزیر نور دا به سپکشنه ولي ول هذا من عاتبني فيه ربي دا د په وجه باندې الله ما ته عتاب وکړ الله ما ته الله رب دغه بات کمی زمانه پر دې ژوندۍ او تر دې زمانه پورې د دون عزتونه ولا د قرآن مجید آیتونه د بارک نه
صحیح شوله. نماتل القرآن دا د عزتو کتاب دی او هغه سړی به تر ټولو مبارک دي چې په دغه قرآن پورې لاسونه ونیوله په دې قرآن باندې مخکې ما څه واورول د القرآن حبل ممدود من السماء الى الارض چې دا قرآن دا یو رسۍ ده له اسمانه څخه راځي له سوګي ده راځي له سوګي ده د دغه رسۍ یو سر د الله سره دی بل سر یې دغه چا سره د چا لاسونه پورې ونیوله صحیح شوله. ان شاء الله الرحمن سبا څخه به واخر دعوانا الحمد لله.